أما بعد مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من أنود به يا أكرم الخلق ما لي من أنود به سواك عند حلوم الحادث الغنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب هنوذ نامت گفتن کمال بے ادبیست ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پشو کا محبت سروے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. انتہائی قابل صد احترام معزز حاضرین مجلس او ډیرو درنو خوږو غیرتمندو مسلمانانو رونو، د قرآن عظیم الشان یو آیت کریمه مې ستاسو وړاندې تلاوت کړ چې په دغه آیت کې الله رب کائنات یو قانون مونږه تاسو ته ذکر کوي. هغه یو داسې قانون دی چې د دنیا د هرې شعبې د خلقو سره د هغې تعلق دی. که څوک بادشاه دی هغه سره هم تعلق دی، که څوک فقیر دی، که څوک وزیر دی، که ملازمت والا دی، که زمیندار دی، که دکاندار دی، د دنیا د هرې شعبې د خلقو سره د دغه قانون تعلق دی. هغه قانون دا دی چې د یو انسان په زړه کې د الله یره موجود دی. د الله یره دا یو داسې قانون دی چې دا د هر چا په زړه کې پکار ده. ځکه چې د کوم انسان په زړه کې د الله یری، نو دغه انسان د الله تعالی د قوانینو، د الله د احکاماتو د هغې پابندي به کوي، او د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو هغه غم به د سره چې زه کله الله ته پیش کېږم څه به وم ورته، زه به څه جواب ورکوم د الله په در کې. لہذا د الله یره چې کوم نن هغه دا یو بنیادي څیز دی. نن د دنیا کې تاسو ګورئ پولیس هم شته، ادارې هم شته، مختلف قسم اسباب هم چې کوم نن هغه شته، خو د هغې نه باوجود جرایم او دا مختلف قسم وارداتونه چې کوم نن هغه ورځ تر ورځه سیوا کېږي. وجه دا ده چې د خلقو په ذهن کې د الله یره نشته، او چې کله د الله یره د یو انسان په ذهن کې راله، هغه ته د هېڅ قسم د قانون ضرورت نه وي. هغه په زړه کې دا تصور وي چې زما الله زما د هر کیفیت نه خبردار دی، حساب کتاب به را سره کوي، نو هغه به پردی مال نه وي، هغه به مسلمان ته نقصان نه رسوي، هغه به بل مسلمان قتل کوي نه، هغه به ډاکه نه کوي، هغه به غلا نه کوي، هغه به نشې نه کوي، هغه به د دنیا نور کارونه نه کوي. د هغه ذهن کې به دغه یو خبره پرته چې زما الله ما ویني، زما رب چې کوم نه هغه زما د کیفیت نه خبردار دی. علماء کرام لیکي همدغسې قانون چې د یو انسان په ذهن کې راله چې زما الله ما ویني، زه به د الله په مخ کې جوابدeh یم، زه به څه کوم؟
دغه خبره ذهن ته راوستل دغه ته د الله یره ویلی شي. نو علما لیکي یو ډېر لوی مشهور شخصیت ته سعید ابن عامر نومې دی. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د شام گورنر شو. نو چونکې د صحابه کرامو په دور کې چې یو انسان اوسېږي، علما لیکي دا صحابي دی، نو د صحابه کرامو په مجلس کې د صحابه کرامو سره د هغه ناسته پاستی، نو په هغه کې د اسلام هغه آثار به تا ته په پوره طریقې سره ښکارېږي. نو چا امیر المؤمنین ته چا خط راولېږه، امیر المؤمنین ته چا خط راولېږه چې حضرت دا سعید ابن عامر خو نور ډېر ښه سړی دی، خو په ده کې یو درې خبرې دي، یو درې خبرې موجودې دي، هغه درې خبرې د هغې ازاله پکار ده. علماء کرام لیکي امیر المؤمنین ته چې کله مدینې منورې ته خط رالی که نه، عمر فاروق رضی الله عنه فوراً چې کوم نه هغه روان شو چې د دې خپل گورنر نه د دغه اعتراضاتو متعلق تپوس وکړي، د دغه اعتراضاتو متعلق تپوس وکړي. نو علماء کرام لیکي امیر المؤمنین شام ته رالی، شام ته رالی تپوس یې وکړه د خلقو نه. یو ځل چې کوم نه هغه د چونکې پخوا په خلقو کې د مونځ پابندي چې کوم نه هغه زیاته وه، ټول خلق په جوماتونو ته راتلل. امیر المؤمنین یو ټیم د مونځ نه بعد په یو مسجد کې ودرېدو او اعلان یې وکړه ستاسو دا گورنر څنګه سړی دی، په تاسو کې څنګه سړی دی؟ ټول خلق وایي صاحب دا خو په مونږ کې ډېر بهترین انسان دی، ډېر بهترین انسان دی. د هغې نه بعد بل ځای کې ودرېده، بیا تپوس کوي دا امیر هم څنګه سړی دی؟ بیا چې کوم نه هغه جواب میلاو شو حضرت دا خو ډېر نیک سړی دی. خو چې کله دوه درې څلور ورځې امیر المؤمنین تېرې کړې، په یو مسجد کې یو سړی راپاڅېد، وایي صاحب دا اعتراض ما کړی دی، دا تاسو ته چې دا پیغام رالیږلی دی دا ما رالیږلی دی. په دې کې یو درې خبرې دي، هغه درې خبرې دا دي چې یو دا څه دی، دا سعید ابن عامر سحر د کور نه لیټ راوځي، حالانکه د خلقو مسلې د خلقو کارونه د دقسې پراته وي، دی څه کوي د سحر د کور نه لغونته کې ناوخته راځي. یو شکایت. دویم شکایت وی دا دی، وی دا سعید ابن عامر چې دی وی لس پنځلس ورځې بعد وی دی چوټي کوي، حالانکه د حکومت د اطرافو نه خلق راغلي دربار ته، دربار کې پیشي کړي، هغه ټیم ورکړی، هغه خپل وخت خراب کړی، او چې کله دی دربار ته را نشي که نه، وی دغې خلقو ته د دغې چوټۍ په وجه تکلیف میلاویږي. لس پنځلس ورځې بعد دی یو چوټي کوي، دا تپوس ترې نه وکوي. او دریم دا سعید ابن عامر کله کله په دربار کې په ده باندې بېهوشي راشي، د دغې بېهوشۍ د وجې نه اکثر خلق چې کوم نه هغه د ده په انتظار ناست دي چې زمونږ به فیصلې کوي، زمونږ به مسلې حل کوي. وی د بېهوشۍ د لاسه د خلقو ته ډېر تکلیف دی. حضرت تاسو ته تپوس وکوي، حضرت تاسو ته تپوس وکوي. نو علماء کرام لیکي وایي مسله چې کوم نه هغه دا ثابته شوه چې امیر المؤمنین ته کله دا پیغام راورسېدو، نو تمام رعیت راجمع کړو، تمام خلق په یو میدان کې راجمع کو، او دا سعید ابن عامر راوبلو. وی سعید ابن عامر پتا باندې درې اعتراضات دي، د دغه درې اعتراضاتو جواب ورکا، درې اعتراضات دي، د درې واړو جواب ورکا. یو وی ته چې کوم نه هغه سحر ناوخته د خپل کور نه راوځي، دا ولې؟ سپیکر کار نه کوي. وی دویم اعتراض دا دی چې ته چوټي کې لس پنځلس ورځې بعد، وی دا ولې کې پکار خدا نه ده. نن خو زمونږه د حکومتي خلقو چې کوم نه هغه بس تشې چوټیانې دي، نو ډیوټي څوک کوي؟ او دریم وی چې کوم نه هغه وی پتا باندې بېهوشي راځي. د دې وجه سعید ابن عامر هغه ورته وی حضرت دا زما د راز خبرې دي، دا راز راله دنیا ته مخ ښکاره کو، خلقو ته دا راز مخ ښکاره کو، دا زما د راز خبرې دي. امیر المؤمنین عمر فاروق ورته وی نه، چې پتا اعتراض شوی دی، ته به خلقو له څه کې، ته به خلقو له د دغې اعتراضاتو جواب ورکې. سعید ابن عامر را پاڅېدو، وی حضرت
زه چې وی سحر د کور نه لیټ راوځم وی د هغې وجه دا ده چې زما بیبي د هغه اکثر بیماری او چونکې سحر چې راځم نو وی ځان له خپله ناشته تیاره کړم هغې له د ردې خوراک څښاک تیار کړم د هغې نه بعد د کور نه راوځم او زه دا نه ګواره کوم چې د خپل طرف نه په بیت المال باندې بوج واچوم ځان له یو نوکر او یو خادم ونیسم ځکه وی سحر ناوخته راځم امیر المؤمنین چې ورته وکتل که نه نو دا سعید ابن عامر دی په ژړا شو ورته وی حضرت ما چې دا کار کړی دی د دښکې د وجې نه امیر المؤمنین ورته وی دا دویم اعتراض چې دی وی لس پنځلس ورځې بعد ته چوټي ولې کې لس پنځلس ورځې بعد ته ولې چوټي کې غیر حاضري ولې راځي هغه ورته وی حضرت وجه دا ده چې زما اگر چې د شام گورنر یم خو زما په تن بدن دغه یو جوړه کپړې دي وی د دغه یو جوړه کپړو د وجې نه وی چونکې لس پنځلس ورځې چې استعمال کم که نه وی هغه کپړې مې خیرې نشي وی هغه ووینځم نو وی چونکې د شام دا چې کومه علاقه ده د دې دا آب و هوا یخه ده وی دغه کپړې تر ماسپښینه پورې حضرت ایله اوچې شي نو وی زما دا چوټي چې راځي نو په دغه وجه باندې حالانکه گورنر دی د شام علما لیکي وی په دا حضرت عمر فاروق په دور کې د شام عمره مالدار ترین چې کوم دی هغه مقام بل نو خو د هغې گورنر سره د اغوستو د پاره صرف او صرف یو جوړه کپړې دي یو جوړه کپړې او دا دریم اعتراض دا دی چې تا باندې کله کله بېهوشي راځي دا څه وجه ده سعید ابن عامر جواب ورکوي حضرت دا خبره پرېږدئ دا مې راز دی دغه راز راله مخ ښکاره کوي دا دوه جوابات مې درکړل خو دا دریم نشم کولی عمر فاروق ورته وایي نه ووایه دنیا ته خبره ښکاره کړه چې په تا چا اعتراض کړی دی چې د هغه د زړه نه د اعتراض دا شک ختم شي هغه راپاڅېدو ژاړي چې دا خبره کوي نو دغه وخت کې پې لغونته کې بېهوشي راغله چې په هوش باندې شو ودرېدو خلقو ته وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي حضرت خبیب رضی الله عنه د کافرانو راونیسو وی څوک راځي د حضرت خبیب په دې لاسو کې توره او نیزه وردن نه کوي څوک والا په دې سینه کې توره او نیزه وردن نه کوي څوک والا په دې خپه کې چې کوم دی هغه توره او نیزه وردن نه کوي حضرت خبیب اقسې د احد نارې وایي کافرانو ورته وی چې دا اسلام پرېږده حضرت خبیب به دغه ټیم کې چې کوم دی هغه د خپل ایمان په دغه عقیده باندې کلک ولاړ دی وی حضرت وی په دغه کیفیت کې حضرت خبیب وفات شو وی دا بېهوشي چې په ما باندې راځي وی دا په دې بنیاد باندې چې زه په دغه ځای کې موجود وم که چېرته د قیامت په ورځ باندې حضرت خبیب د الله په دربار کې مقدمه دایره کړي چې الله دا سعید ابن عامر موجود و دي کافرانو ما سره داسې کول الله د زما طرفداری نه ده کړې د زما د بچاو د پاره آواز نه راوچت کړې که چېرته د قیامت په ورځ الله ما نه دا تپوس وکړي چې د خپل مسلمان ورور د ده حق کې د ده تایید ولې نه دی کړی وی د دغه خبرې جواب ما سره نشته بیا وی دغه غم دغه پریشانی وی دغه تکلیف چې کوم دی هغه وی روزانه چې سوچ کوم نو په ما دا بېهوشي چې راځي وي دا په دغه بنیاد باندې حالانکه گورنر دی څوک ته نه تپوس کوي لہذا هغه سره د الله د مخامخ د ودرېدو د الله تعالی په عدالت کې د پیشۍ دومره فکر دی دومره یره ده ورسره وروڼو مونږ تاسو لم الله تعالی ته د مخامخ د ودرېدو هغه یره پکار ده چې الله ته پیش کېږو څه به وو که الله تپوس وکړي جواب به څه ورکوم که الله تعالی مانه زما د ژوند د حالاتو مطابق تپوس کوي مونږ سره څه جواب دی چې الله ته به ورکوو رونو د الله یره چې کوم دی هغه دا په دې خپل زړه کې ساتل دا عین ایمان دی د الله تعالی یره ستا په دې زړه کې راتلل دا عین تقوا ده د الله تعالی یره ستا په دې زړه کې راتلل دا عین مسلماني ده مسلماني دقه ده چې ستا په زړه کې د الله یره ستا په زړه کې د الله تعالی خوف الله تعالی ته د مخامخ د ودرېدو دا فکر موجود دی چې الله ته به پیش کېږم جواب دی به یم د ذرې برانه الله تپوس کوي د ذرې برانه د سیکنډ برانه الله تپوس کوي اوس چې دغه کیفیت زمونږ ستاسو په زړونو کې رالی که نه
دغه کیفیت زمونږ ستاسو په زړونو کې رالی نو ګوره یاد ساتئ هغه وخت لرې نه دی چې د آسمان نه به فرشتې به راځي او تاسو سره به مصافحې کوي خو په شرط د دې چې د الله یره دې معیار ته رسول دی په دې خپل زړه کې د الله یره په دې زړه کې راولئ نن خو هر سړی که عبادت ته ولاړ دی د هغه تصور دا دی چې څه ټایم به د عبادت نه خلاصېږم چې د دنیا کار وکړم تلاوت کوي د یو سړي تصور دا ده چې څه ټایم به بس کوم چې د دنیا کار وکړم یو سړی دوکانداري کوي د هغه تصور دا دی چې یاره زیات نه زیاته ګټه وکړم زیات نه زیاته حلاله دي که حرامه هر څه دي خو چې ګټه زیاته وکړم یو سړی ملازمت کوي د ملازم تصور دا دی چې آرام دې زیات حاصل کړم او پیسې دې راته ډېرې میلاو شي بلکې د دې په ځای باندې یو تصور په دې خپل زړه کې راوستل چې زما الله به مانه د هر څه باره کې تپوس کوي زما الله زما د دې هر کیفیت نه خبردار زما هر څه ویني زما هر څه ویني زما د زړه د هرې خبرې نه د هر کیفیت نه خبردار دی زه به څه جواب ورکوم رونو دقه تصور په دې خپل زړه کې راوستل دا د ایمان تقاضا ده او چې د کم انسان کې دغه کیفیت رالی د ده نه لوی متقي بل ني د ده نه لوی متقي چې کم نه هغه بل ني چې د کم انسان په زړه کې کمال یره د الله وي هغه به ګناه نه کوي هغه به خطا نه کوي هغه به د الله د نافرمانۍ طرف ته قدم نه اخلي هغه به د الله تعالی د نافرمانۍ سوچ نه کوي هغه به د الله تعالی د نافرمانۍ د هغه نه به خپله څه کې چې د بل مسلمان د روکتام کوشش به کوي چې په زړه کې د الله یری مونږه تاسو کې که چېرته د الله یره راله که نه د دنیا دا نظام به ټول برابر شي نو په خپل زړونو کې د الله یره راوستل دا ضروري امر دی پکار ده چې د هر مسلمان په زړه کې دی د الله دومره یره موجود دی د الله دومره یره موجود دی لکه نن به درته دا ووایم چې که چېرته یو انسان دې کوم نن هغه یو انسان ته دا یقین وشي چې زما په دې علاقه کې چې کوم د پولیس یو سپایي ولاړ دی دغه سپایي مې ویني که نه اکثر په دې موټروی باندې ځای په ځای چې کوم نن هغه د سپیډ چیکینګ هغه کیمرې لګېدلي نو که چېرته دا ګاډي والا ډېر هم رفتار کوي خو چې کله هغې کیمرې ته نږدې راشي که نه دی ته پته ولګي چې په دې کیمره کې زما رفتار معلومیږي هغه رفتار بالکل برابر کي هغې ته هغه رفتار هغې کمې ته بالکل چې څومره د قانون موافق وي که نه رفتار هغې ته برابر کي رونو چې د یو کیمرې د وجې نه مونږ خپل رفتار برابرو نو د الله د لیدو د وجې نه مونږ د خپل ژوند رفتار مونږ له برابرول پکار دي که نه دي پکار د مونږ الله خو مونږ هر ټیم ویني زمونږ د هر کیفیت نه خبردار دی نو رونو د خپل ژوند دا روش چې کوم نن هغه دا برابرول پکار دی د خپل ژوند معاملات دا برابرول پکار دی د خپل ژوند حالات ټول چې کوم نن هغه دا برابرول پکار دی ځکه زمونږ الله ګوره ډېر لوی ذات دی او زما ستا د هر کیفیت نه خبردار رونو د الله یره په دې خپل زړه کې راولئ ژوند به مو ښایسته شي ژوند به مو پرسکون شي خو چې په زړه کې دی د الله یره یې که نه الله دې زموږ د ټولو په زړونو کې خپله یره پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکئ مولای کریم دا کومې صحیح خبرې چې ما وکړې اول پې ماته بیا ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق نصیب کا الله زموږ د ټولو ګناهونه موږ ته معاف کا الله زموږ د ټولو خطاګانې زموږ د ټولو غلطۍ چې موږ کمې کړي دي پروردګار علم په هغې باندې د عفو قلم راښکا الہ العالمین دې مجلس ته څومره حضرات راغلي دي دنیا او آخرت والا ښایسته کا الله څومره پکې بیماران دي تمامو ته شفای کامله عاجله مستمره د پاره د نیک عمل نصیب کا څومره پکې ضرورتمند دي پروردگار علم ضرورتونه پوره کوونکی ستا ذات دی د دنیا تمام اشیاء تمام خزانې ستا په قدرت کې دي الله ضرورتونه ولا د غیبو نه برابر کا الہ العالمین موږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه الله موږ خو کمزور یو الله مونږ خو ګناهګار یو الله مونږ سیاکار خطاکار یو الله ستا د رحمت په امید باندې ناست یو الله مونږ ته په خپل رحمت کې ځای راکړه الہ العالمین موږ د خپل رحمت نه مه لرې کو پروردگار علم زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا الله تعالی زمونږ د ټولو په زړونو کې خپل خشیت او خپله یره پیدا کا الہ العالمین زمونږ په عباداتو کې اخلاص پیدا کا الله د ریا د سمعت نه د عجب نه د مخلوق ته د ښودنې نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبول منظورې کړه وصلی الله تعالی علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین چې چا سنت